وی تنها ځان ته وم د ژوند په لار روانم زه بې کسه وم یتیم ومه بې پلار وم او تښتېدلی مې د دواړو سترګو خوب و زما داسې ستړی ستړی ماشومتوب و او چې ولاړ په خپلو خپو شوم نو یتیم شوم چې دا تور 9 کلو شوم نو یتیم شوم لا د ژوند په حقیقت باندې پوه نه وم د پلار مینه محبت باندې پوه نه وم زندګي شروع نه مخکې سرچپه شوه دا رڼا دنیا په ما باندې تیاره شوه یو مې مور وه یو مې خور وه یو مې ځان و عجیبه وخت و دا بدبخت نصیب زما و نه مې پلار و نه کاکا و نه ماما و نشه په ختمېدو والا خماره جنګېدم نشه په ختمېدو والا خماره جنګېدم ستا سترګو نه قربان په ټوله لاره جنګېدم کاشف بای تړالی وي وی ته به غلی پې تېرېږي دی به غاپي ته به غلی پې تېرېږي دی به غاپي بعضې خلکو کې دا یو عدد د سپو دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د الله چې بخونکی او مهربان دی ګرانو کتونکو دغه ماشوم به تاسو کتلي ویډیوګانې ډېرې زیاتې وایرل شوي دي او الحمدلله پښتنو ورله ډېره مینه محبت ورکړه نن سیف هینډ فاونډیشن ته دغه 2 ماشومان راغلي دي اور ویره دې ماشوم سره موږ ملاقات کوو ډېر زیات خوشحاله شوم چې زما پښتانه دې ماشوم د پار راځي او ملاقات ورسره کوي الحمدلله هسپتال سره ودرېږي مرسته تعاون کوي یو جهان مننه پښتنو څنګه خیمه نوم دې څه دی سلمان د ویډیو دی کته چې راغلی د هسپتال ته رالو مونږ چې د سره ملاقات وکړو ها سلمان متاثر شو دې ماشوم نه صحت ښه شوی دی الله ډېر زیات خوشحاله شوم چې د سره میلاو شوم څه به وایې درته درته یو شعر ډالۍ کوم ما یاد کړی د ده دپاره صحیح ده وی تنها ځان ته وم د ژوند په لار روانم زه بې کسه وم یتیم ومه بې پلار وم او تښتېدلی مې د دواړو سترګو خوب و زما داسې ستړی ستړی ماشومتوب و او چې ولاړ په خپلو خپو شوم نو یتیم شوم چې دا تور 9 کلو شوم نو یتیم شوم لا د ژوند په حقیقت باندې پوه نه وم د پلار مینه محبت باندې پوه نه وم زندګي شروع نه مخکې سرچپه شوه دا رڼا دنیا په ما باندې تیاره شوه یو مې مور وه یو مې خور وه یو مې ځان و عجیبه وخت و دا بدبخت نصیب زما و نه مې پلار و نه کاکا و نه ماما و ګرانو کتونکو د شعر کې ډېر هر څه پراته دي یتیم دپاره دا ماشوم هم یتیم دی سلمان جان ته هم یتیم سلمان هم یتیم دی نو د یو یتیم بل یتیم سره ډېر اساسات یار او احساس چې ورشم دغه بچی له نور به ورته څه ډالۍ کوي سلمان جان مخالف کمې دنیا شي پروا نشته چې د الله را سره مل وي زه به ښه یم او زه په هېڅ چا پسې سپغې سپورې نه ویم زه د بعضې سپو په شانتې نه یم هی ګرانو کتونکو دا شعر خو ما ته ډالۍ کړو چې مخالف زما د بله خلک خلاف شي وګوره چاته جواب ورکول نشته نو چا پسې خبرې کول شته الحمدلله موږ د داسې بچو ژوند غواړو د داسې بچو تربیت غواړو داسې بچو سره ودرېدل غواړو ته به ورته څه وې بچې نشه په ختمېدو والا خماره جنګېدم نشه په ختمېدو والا خماره جنګېدم ستا سترګو نه قربان په ټوله لاره جنګېدم واه سلمانه څه ووې ورته بل نه ډالۍ کې وی نه مې مینه نه مې بنګ خرابوي او شوګیري د سړي رنګ خرابوي او دومره کرکه زړه کې مه ساته قربان په اولادي اوسپنه هم زنګ خرابوي او د دنیا خانه خراب و خراب نه کم ما به یو د مینې رنګ خرابوي واه قربان یو د مینې رنګ دا شعر دی سپیشل کاشف بای تړالی وي وی ته به غلی پې تېرېږي دی به غاپي ته به غلی پې تېرېږي دی به غاپي بعضې خلکو کې دا یو عدد د سپو دی غوب وب ګرانو کتونکو یو جهان مننه چې هر شرط خپل دعاګانو کې یاد ساتئ دغه رور دغه بچي دغه یو خبره ډېره وکړه ډېره ښه خبره وکړه چې ته به پرې غلی تېرېږي نو الحمدلله زما کار انسانیت زه به غلی تېرېږم او خلک دي څوک به څه وایي څوک به څه وایي سیف هینډ فاونډیشن کې دا مهال دغه ماشوم الحمدلله په حیا دی په عزت دی په سکون دی دا ټول ستاسو مینه او ستاسو محبت دي که څوک هم غواړي چې یاره زه سیف هینډ فاونډیشن سره ودرېږم دې ماشوم سره ودرېږم نو په دغه نمبر رابطه وساتئ او راشي یاره داسې بچو له مینه او محبت ورکوي یو جهان مننه پښتنو چرچرته خپل دعاګانو کې یاد ساتئ الله حافظ